د محرم میاشت موږ ته څه تعلیم راکوي؟ په دې باندې ځان پوهول پکار دي. الله رب العزت وی دا څلور میاشتې ډېرې قیمتي میاشتې دي او ډېرې برکتي میاشتې دي. په دې کې خیر او برکت الله زیات ښه دی. یو پکې د محرم میاشت، بل پکې د حج میاشت او بل د حج نه مخکې میاشت او بل عزتمندو د رجب بزرګ میاشت چې موږ او تاسو ته وایي هغه میاشت. دا څلور میاشتې ډېرې قیمتي دي. په دې کې چې کوم کارونه کېږي هغه کارونه برکتي کېږي. دیو جن خلک تپوس کوي محرم کې وایي واده نشو کولی. موږ ورته ولې وایي په دې کې چې د نبي علیه السلام نوسی شهید شوی دی. موږ یو د دې د وجې نه د نبي علیه السلام د نوسی هغه شهادت نورم مرتبه اعلی شوه. او دا میاشت الله رب العزت وایي ما د برکت او د خیر پیدا کړی ده. نو کم کار که سړی به کې دکان اخلي هغې کې برکت زیاتي. که یو انسان په دې کې نوی کاروبار شروع کوي هغې کې ډېر برکتي، ځکه الله وایي دا برکتي میاشت ده او دا څلور یې پکې جدا کړي دي. نورو کې هم برکت شته خو دې کې لږ زیات دي. لکه څنګه د انسان بچي ټول په انسان ګراني، خو بعضې بچې پې ډېر ګراني. نو په دې کې دا ګناهګارېږي نه. د خپل بدن دی، چاته خپله پوزه ګراني، چاته سترګې ګراني، چاته خپل سر ویښته ګراني، چاته یو ځای چاته بل ځای ګراني. دا څه خبره نه لري. نو الله رب العزت ته څلور میاشتې ګراني. په دې کې چې واده وشي نو واده کې هم خیر او برکت زیات شي. داسې که ګوري چې ته مثلا په دې میاشت کې د نبي علیه السلام نوسی شهید شوی، د نبي علیه السلام نور نوسی او نورې لوریانې هغه په نورو میاشتو کې وفات شوي دي. نو وفات هم یو لوی غم دی. نو بیا پکار دی چې په هغه میاشتو کې انسان خادي ونه کړي. داسې یو میاشت نشته دی چې په هغې کې صحابه کرام نه وفات شوي یا انبیاء کرامو کې یو نبي پې نه وفات شوی. ځکه ټولې 12 میاشتې دي که نه، او یو لک 40,000 پیغمبران دي. نو په دې پیغمبرانو کې څه په یو میاشت کې، څه په بل میاشت کې، څه په بل میاشت کې وفات شي. نو د دې وجې نه عزتمندو اسلام د غم او د خوشحالۍ دپاره خپل معیار او خپل وخت مقرر کړی دی. د هغې نه به زیات نه کې. غم او خوشحالي د الله د طرف نه راځي، خو د دې د مناوولو طریقه هم د الله د طرف نه راځي. چې یو غم سړي باندې راشي نو عام د کور والا خلک به 3 ورځې پورې غم کوي. باقي د زړه غم نه ختمېږي. د زړه غم ټول عمر د سړي پلار مړ دی، ټول عمر یې زړه خپوي. نو هغه شریعت معاف کړی دی. خو ظاهري غم به انسان 3 ورځې پورې کوي، د هغې نه پس به بیا نه کیني. دی پاسي خپل کار وکړي. او ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې پورې څوک کوي، هغې باندې زیات دی. 4 میاشتې 10 ورځې پس چې وشي بس عدت ختم، څوک ختم. اوس که هغه بل نکاح کوي نکاح کولی شي، دې میاشت کې به نه کوي. که یار دوست یې چېرته لرې نه رالی 3 ورځو نه پس میلاو شو، غم راضي وکړه، خوشحالي وکړه، خیر دی. باقي نږدې خلک به نه ورځي. اختر باندې بیا غم تازه کول دا شریعت کې ناروا ده. یو سړي مړی شوی، غټ مړی شوی، اخترونو کې ته ورځې دا شریعت منع کړی. غمونه به د خلکو نه تازه کوي، خپله زندګۍ ته خلک پرېږده. او دا شان خوشحالي خپل یو عزتمند یو ترتیب دی. خوشحالي کې باغه طریقې سره خوشحالي کې چې کوم شریعت کړي، مثلا ډبې به نه ګډې، باجې به نه وي، ګډا به نه کې، دا شریعت مقرر کړي دي. خوراک ښه پخولی شي خو نام نمود به پکې نه، شریعت مقرر کړي. او ولیمه به چې کوم دی دې څه ته وایي، او صدقه څه ته وایي، زکات څه ته وایي، هر یو څیز خپل طریقه مقرر. اوس د محرم او د دې صحابه کرامو، د اولیاء کرامو، د پیغمبرانو د اولاد باندې دا سختي موږ ته څه تعلیم راکوي؟ اصل شی دا دی. دا موږ ته د دې تعلیم راکوي چې ګوره په دنیا کې یو سړی هم همیش دپاره نه دی راغلی. یوه خبره ده، دا یاد لرئ وایي چې زه د الله د محبوب پیغمبر زوی مو، زه د دنیا نه لاړم او نو څه نو ته څوک یې؟ دا موږ ته په حال سره دا پیغام راکوي چې یو لوی سر لاړی نو ستا سر څه شی سر دی؟ سر د پاسه سري. او هغه په سرونو کې چې سرو لوی سرو حسین
او محمد رسول الله د حسین نبی علیہ السلام ډیر اوچته مرتبه وا د ټولو نبی مرتبه په مخلوق کې د محمد رسول الله دا به ډیر بیانې او د محمد رسول الله نبی مرتبه د چا ده الله دا د ټول نبذات الله بیانې ترتیب خیال بساتي لکه زمون خزه چې راشي شر څومره خیاسي څومره خدمتګاری موږ ته کله کله زما مور خو زما مور وکنه موږ ته یو کنه کله کله ځکه د مور زې څوک نه نیسي نو بهرحال عزتمندو هر چیز به اعتدال سره کې چې اعتدال نه کوم چیز اوزي هغه نه بدعات جوړيږي رسومات جوړيږي او به دې کله ګناه جوړ شي او الله په ناراضه کیږي دیو جن د نبی عليه السلام وخذته الله رب العزت ویلي چې کومې خزي په مخ باندې خپل مخونه وخي وشق جيوب او غریوانونه شلي کپڑے شلي لوپټې شلي وي په دې باندې لعنت دا د نبی اسلام د خلی خبري هغه وخذ ته ویلي ها جړه انسان کولای شي غم کولای شي غم د ځل نه ختمي چې کلم دریا شي پلار جړل شي نبی اسلام خپل بچي پسې جړلې دي یا رسول الله تم جاړي ویل او جړه په سره ورځي کنه او جړه خو رحمت ده او دا خو مين او محبت ده نو اول پیغام څومره چې د صحابه کرامو غزاګانی دي جنگونه دي شهادتونه دي ور ذکریا علیہ السلام پارا باندې حلال شوی اونې سره حلال کړي اونې ولا پناه ورکړه او دغه وخت خلکو ولا پناه ورنکړه یحیی علیہ السلام ذبح شوی دی حلال شوی دی په چړو باندې او ډیره موضوع پورې زمکه داغي وینه نه راخکله نو دا پیغمبرانو سره شي ويقتلون النبيين بغير الحق اس انا حق سره قتل شو د خلکو خیغ اختلو بهم خلکو قتل کړي دي د پلان نه زیاته مینه او پیغمبر خو الله په خوشاله شوی دی زما پیغمبر مال قرباني راکړه او پیغمبرم خوشاله شوی دی چې الله د پاره قربان شوما خو الله رب العزت یو عجیب ذات دی الله سړی مکمل نه ختمي الله سړی ګوري چک کوي کله کله ګوره کپڑا منګوالو لکشات لکه سیټ سیری کو نو دایو مقصد دا نه چې کپڑے ته نقصان ورکو دا کپڑا چک کو چې دا باقی کپڑا خدا کنه نو لکشان تیسری کو یو شیلو مثلا ماچس دبه دی یو تیله ولګو هغه ځای کو هغه باندې اس اور بل نکو هغه چک کو چې دا نور صحیح دی کنه نور الله رب العزت چې کوم پیغمبر کوم کس له شهادت ورکړي دي نو هغه ابدي ژوندۍ ډیره اعلی کړي دا ټول عمر ژوند دی ولا ورکړي دي او الله رب العزت به ویلي دی دي ته بمړیم نه وای دا دوی یو اعزاز دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وي اوس بده ته مړ نه وای وي دا ستا ژوندۍ ته مړې ته پسې چې لګ ډیر روټي خوري ازمي کې دي نه چې خوب د باندې ډیر شي هم د نقصان درکې چې در باندې کم شي به هم نقصان کوي چې بدن ډیر غټي هم نقصان چې ډیر چيتي هم نقصان نو څه شي ته څه شي ټیک د فائدې رشتہ خو نقصان درکې ارزه کې شتا او اصل زندگی حیات خو هغه دی چې ال تاغوی باندې تکلیف نشته دا غوي سترګي او حقيقي سترګي دي دا غوي روح حقيقي روح دی دا غي مزي حقيقي مزي دي بوډاواله پکې نشتا تنګیل ته نشتا خوراک نه تنګیدل نشتا ال ټوله مزي وي اصل ژوند دی خو هغه دی ته نیم ژوند دی او هغه پورا ژوند دی نو د پیغمبرانو د صحابه کرامو د حسین رضی الله تعالی عنہ دا شهادت من او تاسو سره کوي چې دنیا عارضی دا اول پیغام دا زیبا تو انا او کرهن کې خوغه یو کې خوغه نه الموت کأس وكل الناس شاربه مرګ یو پیالې دا هر انسان به یو ځل سکي د سینې شوی زما پرهیز دی زبګی دانس کم ستاپلار به مسکی او ته به مسکی